زما نامه صفي الله دی. زما زړه نن ډېر راډک دی، ډېر زه یم چې زړه حال چاته ووایم. ما په افغانستان کې نورستان صوبې کې الخوارج سره ټایم تېر کړی دی. هغو به مونږ ته یو سبق ویلو چې پاکستان کې فوج دی، سول دی، غریبانان دي، څوک دي لکه دا به تاسو مړه کوئ. دونه مونږ پاکستان خالي کوو او مونږ به خپل حکومت راولو پاکستان کې. په افغانستان کې نورستان صوبې کې به مونږ ته دا ټریننګ راکولو چې پاکستان کې کوم امیر خلک دي دونه به تاسو څنګه بدخوري وخلی او تاسو څنګه هغه لکه پیسو میسو کې وهئ او هغې نه علاوه پولیسان او فوجیان پته به تاسو څنګه لګوئ، څنګه ډیوټۍ ته ځي راځي دو پته به لګوئ. دا ټارګېټ کلینګ به یې کوئ چې ځي راځي. دا مونږ پاکستان نه ختموو. زه چې کله فتنه الخوارج سره وم ما دا سوچ کولو چې دا خو غریبان خلک دي، خپل 5 وخته لمونځ هم کوي او اودس هم کوي، خپل کاروبار هم کوي. دا خلک مونږ څنګه مړه کړو؟ ما داسې ذهن کې سوچ خبره راتله که نه. او بیا د هغې نه علاوه چې کوم پردسان دي دا مونږ علاقې کې امن راولي او 5 وخته لمونځ کوي، خپل دین کوي، او دا مونږ څنګه مړه کړو؟ دا سوچ به ما ته راتلو. او هغې نه علاوه چې کوم مونږ آرمي ده هغه هم ملک ته باره لکه جنګي ملک ته باره ملک امن راولي، دا مونږ څنګه مړه کړو؟ دا ما ته سوچ ډېر راتلو. دې زه ډېر سخت کنفیوز کړی وم. ما ته دا یقین راغو چې دا فتنه الخوارج چې دي دا پاکستان کې دی وایي چې پاکستان مسلمان ملک کې چې دی لکه خپله کې دګنده کېږي او جګړې کېږي او دمکې کېږي او دی بیا په دې خوشحالېږي او خاندي. دا یقینا خبره ده چې فتنه الخوارج اسلام نه ما بدناموي، چې کوم کار اسلام کې نه دی راغلی هغه کار دی کوي او غریبانو خلکو باندې، مسجدونو باندې او په ملکو محافظو باندې او نور غریبانو خلکو باندې ظلم کوي، جبر کوي. اسلام جهاد یو طریقه خیاله ده او هغه داسې نه ته غریبانان خلک مړوه یا ملک محافظ مړوه، هغه خپله طریقه د اسلام کې هغې مطابق په جهاد کوي. الله پاک ارشاد ده چې یو بې ګناه کس مړول پورا انسانیت مړول دي. زموږ آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې بهتر مسلمان هغه ده چې هغې لاس او ژبې نه بل مسلمان په امن کې وي او حفاظت کوي. دا فتنه الخوارج څرنګه مسلمانان دي چې الله احکامات نه مني، الله پکې ناحق په څوک نه وایي او دی ناحقه خلک مړوي وهي. فتنه الخوارج مقصد دا دی چې دی په خپلو سهولتکارو ذریعې باندې پاکستان ځوانانو پړونو کې پاکستان نفرت اچوي او دی دپاره دی اسلام نامه استعمالوي.